او مونږ او تاسو عرف کې دا مشهوره ده چې دا سپیره میاشت او دې کې ودونه نه دي. یو خو په یوه خبره ځان پوه په کال کې یوه ورځ هم داسې نشته چې په هغې باندې واده ټیک نه دی. په روغ کال کې یوه ورځ هم داسې نشته چې هغې کې واده نه دی. که په جمعه یې کوې که په زیارت یې کوې که په شورو یې کوې که په محرم کې یې کوې که په ذوالقعده کې یې کوې که په ذوالحجه کې یې کوې که په محرم کې یې کوې که په سفر کې. په ټول کال کې یوه ورځ داسې نشته چې په هغې واده ټیک نه دی. یو خدا خبره ذهن نه وباسو داسې ورځ شته نه هره ورځ باندې که ته واده کوې ټیک ده. ولې مونږ ولې وایو چې په پلانکۍ ورځ ټیک دی او په پلانکۍ ورځ ټیک نه دی؟ دا سوال ولې پیدا کېږي؟ دا ځکه پیدا کېږي که نه چې مونږ ته خو دا واده عبادت نه ښکاري که نه. مونږ ته خو دا د تماشو د ګانو بجانو د عیش عشرت کار ښکاري. وي لکه نن د جمعې ورځ ده دا به پکې ټیکي. ناول خو ته د واده معنی وپېژنه. د واده عبادت دی. عبادت په هره ورځ او په هره میاشت کې کولی شي. دې کې څه خبره راغله ده چې په پلانکۍ ورځ ښه دی او په پلانکۍ میاشت کې ښه دی؟ دا خو عبادت دی او عبادت چې په هره ورځ کوي نو ټیک دی، صحیح ده. دې دپاره مخصوص ورځ نشته دی. نو یو خدا د ذهن نه وباسو. بل دې میاشت تاسو معلومات وکئ. یو خدا خبره ذهن کې ورواچو کوشش دا کو چې حساب خپل په اسلامي میاشتو کو. انګریزي کې هم څه قباحت نشته دی. ښه خبره دا ده چې سړي ته اسلامي تاریخ هم یاد. لکه مثال کې طور پر مونږ وایو نن 29 جولای ده چې دا راته هم یادي که نه چې نن 29 نښېشتمه ذوالحجه ده. نو ډېره ښه خبره نه ده. پکار ده چې د اسلامي میاشتې تاریخ هم مونږ ته یاد. دا یادو ځکه دې کې غټه فایده ده چې اسلامي میاشت باندې مونږ حساب کوو نو د هرې میاشتې کې چې څومره واقعات راغلي د هغې نه به مونږ خبري یو. نو چې ته حساب په اسلامي میاشتو نه کوې نو تا ته پته لګي. لکه مثال سبا یا بله ورځ مثال 1 محرم اولنۍ ورځ ده د محرم. د محرم د میاشتې اولنۍ ورځ ده د اسلامي کال د میاشتې اولنۍ ورځ. نو چې ته په دې حساب کې او تا ته پته وي نو ته به یو عالم نه تپوس وکړې چې نن 1 محرم شروع شو. د دې محرم د میاشتې څه تاریخ شته دی؟ نو عالم به درته ووایي چې په 1 محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دنیا نه تللی.